یو پیره د دې کړه ماښام ټیم دی میلمانه رالل میلمانه چې رالل د دې وینځ وایي چې ما سوچ وکړه ما ته خپل کور معلومو ځکه رابعه بصریه د دې د کور اختیارات ټول زما سره و خوراک شته او که نشته څښاک شته او که نشته میلمانه په داسې ټیم باندې رالل چې اوس دا ټیم چې دی نو هغه ناوخته دی کور کې خو ما ته پته و چې د خوراک خو څه شته نه او په دې باندې هم پوهم چې میلمنو به لار وهلي دیو بدل ته ځان چې را رسولی اوس خو نهاره شپه خو دیو کولی نه شي دیو دپاره د خوراک ضرورت دی ما رابعې بصرې ته وې په ارام کښېنه د رزق ذمواري الله اخیستې ده او رزق د دیو خپل رزق دی هغه به یې راوړی او زمونږ خپل رزق دی دا زمونږ باندې د دیو رزق نشته په الله باندې دی یو شبه پس چا دروازه وټکوله وینځه وایي زه د دروازې نه دننه ولاړو ما یې څوک وی دا د رابعې بصرې کور دی مونږ یاو وی له خوراک مې راوړی دی خوراک چې کوم دی نو دننه که خو مونږ به بغیر د دې د اذن او اجازت نه د چا نه یو شی نه قبلو زه دننه وینځه وایي لاړم رابعې بصرې ته ما ووی چې بار یو کس راغلی دی خوراک یې راوړی دی او دا خو ډېر زیات شکر دی ځکه زما سره غم و میلمنو سره به څه کوو ما ته یې لاړ شه را خوراک هغه وګوره څه شی دی ما ډوډۍ دي وی سورې ما چې شمار کې نهه وې ما ته یې دا واپس کړه پردي دی زما نه دي ما سړی واپس کړه یو شو پس بیا ګورم ناوخته شو بیا دروازه وټکېده زه لاړم ما آواز وکړه څوک یې وی داسې له خوراک مې راوړی دی دا دننه کور ته دننه کېده اخورئ ما بیا رابعې بصرې ته وی چې بل کس راغلی ما ته بیا وګوره شمار که څومره دي ما دې شمار کړې ما یې نهه ډوډۍ دی وی دا پردي دي ویسه ماسخوتن لمونځونه وشول او ناوخته دی چې شپه بلکل هغه زیاته تېره شوه میلمانه هم ناست موږ هم ناست یو بیا یو بل کس دروازه وټکوله بیا زه ورغلم ما یې څوک یې وی راځئ له خوراک مې راوړی کور ته یې دننه کې وخورئ رابعه بصرې ما ته وایي چې شمار یې که څو ډوډۍ دي ما چې شمار کړې ما یې نهه دي وی دا پردی دی ویسه بیا څلورم پیر چې بلکل شپه پخه شوه او موږ ناست یو میلمانه هم ناست بیا یو بل کس راغی ما د دې نه تپوس وکړه چې څلور پیرې کسان رالل او ته ما ته چې واپس یې کا ما ته وی زما پوخ یقین دی اوس په یو کس راځي او لس ډوډۍ به راوړي زما له میلمنو کافي کي ځکه الله فرمایلي من جاء بالحسن فله عشر امثالها سهار وختي زما دروازه وټکېده ما آواز وکړه څوک یې پیسې او ملنګ او ګدای ما بېګا شپه مې نهاره تېره کړې ده وږی شی یم د خوراک څه شی نه زما کور کې یوه ډوډۍ پرته وه ما هغه یو ډوډۍ وړې ده الله به یو په لس باندې راکوي دا نهه چې دي دا پردی دي خو زه اریانه په دې باندې ما چې دا چا داسې ناقص عمل کړی دی چې الله یو په نهه باندې ورکوي نو وینځه په دې باندې پوه شوه وی دا څلور پیرې چې ډوډۍ راوړی شوې دا لس وې دا لس وې خو یوه به تې ما ځان ته کړه او دا نهه به ما چې کوم دی نو شمار کړې ما پکې خپله نه حسابوله هغه دغه شی دی که نو وختي تا ماتولې نه وي لاړه میلمنو باندې خوراک چې کوم دی نو دا وکړه په دې وجه باندې د رزق بله دروازه چې الله تعالی انسان ته کولاوی او د رزق دپاره دویمه چابي چې کوم دی درېیمه چابي هغه دا د منځ د استغفارو نه وروسته هغه انفاق فی سبیل الله دی د الله په لار کې انسان خرج کوي درېیمه سپاره کې الله فرمایي کم یو انسان چې هغه یو روپۍ د الله په لار کې خرج کوي کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه مثال چې کوم دی د تخم د یوې دانې دی چې دا یو بوټی وکړي او دې بوټي کې چې کوم دی نو ډکي او دار ډکي په سر کې یو وږی او یو وږی دا سلسل دانې ونسي نه یو دانې دا 200 دانې ونوي والله یضاعف لمن یشاء بغیر حساب الله چې چالو غواړي بې حسابه چې کوم دی نو دا سیوا کوي په دې وجه باندې انسان د رزق مسله نه حل کیږي سحر نه ماښامه پورې ماښام نه سحره پورې انسان لګیایي او دره چې کوم دی د رزق مسله حل نه شوه دره زندګي خوشګواره نه شوه دره چې کوم دی چرته راحت او د سکون زندګي نصیب نه شوه د هغې وجه هم دا ده چې عمل صالح یې ترک کړی دی الله فرمیل من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه چا چې عمل صالح وکړه خوا که دا عامل چې کوم دی مذکر دی نارینه دی او که دا مؤنث زنانه ده فلنحینه حیاتا طیبه موږ به د ښکلې زندګي پاکیزه زندگی ورکو خوشگوار زندگی ورکو نه دریم نمبر سی چې هغه انسان ته د رزق دروازې کولاوي هغه چابي دا څه شی دی هغه د انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې چې کوم دی هغه خرج کول دي